دوی ایمان لري. یو منافق ځان به مسلمان ظاهرو چې زه مسلمان یم خپوخ یم ټیک یم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په یو صف کې ودرېد د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به جهاد ته وته کوشش پیدا و چې مسلمان چرته دغه چی راوي غرزو ودا مسلمان ذلیل شي مسلمان رسوا شي او کافر چې کوم دی دا غالب شي دا هغه دی مسلمان کم چې منافق مسلمان ظاهر کې مسلمانو د نزل کې ایمان نو یو يهودي سره شر راغی دوانه به جګړه شو په یو مسله کې نو دی منافق کم مسلمان چې دی منافق مسلمان نو د پته وا چې دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې يهوديانو سره ډیر زیات بغض لري وسول ورزي په دې يهوديانو نو مثلا اعلی وس دا يهودي دی وی چې زو نبی عليه الصلاه والسلام لا چې نبی عليه الصلاه والسلام را دا مسله حل کی دا منافق دوینا عمر رضی الله تعالی عنہ لزو بهر حال د دوان اتفاق په دې باندې راغلی اجازه اول به نبی عليه الصلاه والسلام لاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مسله بیان کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصله د يهودي په حق کړی دا يهودي په حق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو داسې هستی و چې د عدل او د انصاف د هغوی چرچې یو دی منافق سوچ کړی دی چې نبی علیہ السلام خو د په حق کې فیصله وکړه راځه عمر رضی الله تعالی عنہ له بوزمن عمر رضی الله د يهوديان ډیر بدی شي یو کې دي چې هغه زما په حق کې فیصله وکړي راغلی دي او د عمر رضی الله تعالی عنہ دروازه ټکولې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بار تشریف راوړ ته پوسې کړي ولې څه وجه ده وې چې څنګه دا مسله را حل هغه يهودي وته چې د دینه مخکې مونږ تلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا او دې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه فیصله درنه دی تیار حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منافق دی داسې مسله ده او د قشان د جی خو تاسو فیصله وکړئ کنه غوم کړی دا خو تاسو وکړئ کله چې تاسو یې خپ بهتره وکړئ وای بالکل زبید الله داسې بهتره فیصله وس وکما چې یاد به لري حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کور ته تشریف یوړو او چې راوته پلاس کې توروا او ډاری کې دا منافق نصرو منافق نصرو او وی فرمایل چې کوم سړی د الله د رسول په فیصله راضی نه دی نو د دغه سړی په دنیا کې ژوند تیرول دا جایز نه دی دا حرام دی دا قتلول پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راو رسید منافقینو دا کم چې ځان مسلمانان ظاهرو لیکن ونه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله چې دوغور عمر رضی الله تعالی عنہ قتل وکړو او دا ډیر غټ فساد جوړ شو دا وشو الله رب العزت آیاتونه راولېګل د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په سبا کې چې کم سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصله ته تیار نه دی د سزا د قتل چې د قتل کړي او د عمر رضی الله تعالی عنہ برات بیان نو دي منافقینو به همیشه داس چل کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پس خبر باندې تشریف ورسې علم يعلموا الله رب العزت فرمایي دونه پويږي انه من يحادد الله ورسوله څوک چې د الله او د الله رسول مخالفت کوي نو فان له نار جهنم خالدا فيها د دوی د بارا د جهنم ور دی خو سورز د بارنا یو سورز د بارنا خالدا فيها همیشه د بارو بګي بیا پرات دی همیشه د بارو بذلیل او الله رب عزت فرمایي ذلك الخزي العظیم دا خو دومره لوی رسوایی ده د دنیا د بس رسوایی په دنیا کې یو سړی رسوا شو زه اکثر دا خبره کوم کنه امام دی او د سمات شو یا یو سړی په صف کې ولاړ دا او د سمات شو انسان دی کمزوري ده کې دي شي انسان بیا د څه کې دي شي او دې شرم نه چیار وس بسې خلک به چې ګور او د سمات شو او دې او دس نه کوي امام دی د خلکو منځونه تبا کړه او دې نه دي او دس وکي مقتدی دی او دې شرم کوي چې هر خلک بوسو چې ګور او دس مات شو نو د دنیا بس رسوایی د آخرت هغه کوم رسوایی چې دا الله رب العزت فرمایي ذلک الخزي العظیم اصل ګوره غټ رسوایی هغه د قیامت د ورځې هغه الله رب العزت دې مونږ ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب یحلفون بالله لكم دوی قسمونه خوري د الله بذات باندې تا اے نبی ليرضوكم چې تا رضا کړی تا خوشاله کړی والله ورسوله او الله او د الله رسول حق ډیر زیات حقدار دی اند دې خبر یوه چې هغه رضا شتوانا ان کانوا مؤمنین کچری دی دوی ایمان راوړونکي الم يعلموا دون پویږي انه من يحادد الله ورسوله
چې څوک مخالفت وکړي د الله او د الله رسول فان له نار جهنم خالدا فيها بشک د دوی د بارا ور د جهنم دی همیشه به دوی پدې کې ذالک الخزي العظیم دا ډیر لوی رسوایی ده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره آمين برحمتك يا رب اللهم نصر